نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دی قربانۍ متعلق په یو څو خبرې وړاندې کوم چې کوم خلک بار بار تپوس کوي ټولو ته به فایده وشي. په دې کې د ټولو نه لومبۍ خبره د عمر چې تپوس کوي د ځناورو د عمرونو یاد ساتئ. بیزا ګډ یا ګډه د دې عمر 1 کال او دا ګډ یا ګډه چې کوم دی صرف ګډ یا ګډه خو دا د 6 میاشتو هم وي خو چې ښکاري د 1 کال عمره یو ماهر سړی هغې ته وګوري هغه چې د کال عمره ښکاري دومره سره به وي نو د دغه قرباني هم جایز ده کوی شي. او دغه شان چې کوم دی نو غوا یا غویې دغه شان میخه د دې 2 کاله عمر او دا اوخ یا اوخه د دې 15 کاله عمر. یاد ساتئ د غاښونو دا تپوس هم خلک کوي چې آیا د دې د غاښونو څه حکم دی. دا غاښونه چې کوم دی نه دا صرف د تعیین دپاره چې آیا دومره عمر دا د دې پوره شوی دی او که نه باقي د دې څه دخل نشته په دې کې. نن سبا اصل کې د فساد وخت راوتی دی نو دا باپاریان اکثر خلکو له داسې ځناور ورکړي چې د هغې قرباني د هغې عمرونه نه پوره شوې قرباني درسته نه نو ځکه د غاښونو په ذریعه باندې دا خلک عمر چک کي. خو که چېرته د یو ځناور عمر پوره شوي غاښونه یې نه وي او هغه خوراک کوي شي ښه نو د دغې څه مسله نشته. بیا چې دی عمر یې پوره وي نو د هغې باقاعده چې دی قرباني جایز ده. اگر چې کو غاښونه یې مات شوي وي وغیره نو قرباني د هغې جایز ده چې څه خوراک پې کوي شي ښه صحیح چاره خوړی شي. دې نه علاوه بعض خلک دا تپوس کوي چې آیا د ګډ ځناور چې دی د دې قرباني جایز ده او که نه. یاد ساتئ کو چېرته هغه ګډه خپۍ چې کومه ده هغه کو په ځمکه باندې لګوي شي نو قرباني جایز د سهاره غستی شي نو ټیک دی او که نه 3 خپې لګي او دا 4مې هغه بلکل سهاره هم نشي اغستی کومه چې ګوډه خپه ده لنګړه خپه ده نو د هغې قرباني چې دی نو بیا درسته نه ده. دغه نه علاوه بعض خلک تپوس کوي د دې ښکر باره کې. نو یاد ساتئ که ښکر یا پیدایشي نه وي یا کو دا ښکرې په منځ کې مات شوي یا کته مات شوي وي نو قرباني د دې جایز ده خو په هغه صورت کې جایز نه ده په کم صورت کې چې دا ښکر په دای ځای کې مات شوي وي چې د هغې دغه زخم چې دی دماغو ته رسېدلی وي نو بیا د هغې قرباني جایز نه ده. دغه شان مونږه تاسو کوشش وکړو کوشش نه بلکې د قربانۍ دپاره دا لازم ده ځکه چې قرباني نه ادا کیږي. بیا کو سودخور چې کم دی د سودخور سره څوک وکړي یا مال حرامي د هغه خلکو سره قرباني وکړي نو د هغه کس په وجه باندې د ټولو قرباني نه کیږي د ټولو قرباني خرابیږي. او دغه شان چې دی نو مونږ او تاسو بعض خلک قرباني واخلي او د 6 کسانو باندې واخلي نو یاد ساتئ کو په 6 کسانو باندې واخلي او نیت ادا کړی وي چې بل کوم شامل شو را سره نو ټیک تا یعنی نیت ادا کړی وي نو هم ځان سره شاملوي شي په هغې کې څه مسله نشته. خو کو چېرته نیت صرف د 6 کړی وي چې بل به پکې نه داخلو نو دا چې کوم دی نو مکروه ده ناپسندیده ده مکروه ده. لہذا په دغه 6 کسانو چې وکړي نو مناسب به خو کو چېرې بلې ځان سره شامل کو نو چې دی نو قرباني به وشي خو مکروه وي. او کو چېرته دغه کس غریب وي کم چې قرباني اغوستې وي نو کو ده پکې د نورو خلکو شاملولو نیت کړی وي نو بس بیا خو پکې شاملولی شي. خو کو چېرته نیت یې نه وي کړی نو دا په ده باندې لازم ده نور خلک دې نشي شاملوي یعنې دا نیت یې نه کړی چې نورو پکې نه شاملومه نیت یې داسې کړي چې نه به شاملوم او بیا وروستو ځان سره شامل کي نو بیا چې دی نو دا شاملول درست نه دي او دی به چې کوم دی نو کو چېرته شامل یې کړو نو دا څومره باقي حصې چې دي نو دا به د دې صدقه کول لازم دي. نو کو د قربانۍ متعلق څه مسایل وي تاسو زموږ په دې پیج باندې تپوس کوی شئ کمنټس کې هم کوی شئ موبایل نمبر هم په دې کې موجود دی په هغې باندې هم کوی شئ. دا هغه کم ډېر خلک چې تپوسونه کوي د کوم مسایلو باره کې هغه ما تاسو ته وړاندې کړو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.